أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انتہائی قابل احترام منتظمین و مشرانو عظماء عزتمند و مشرانو ورونو بچو او خیندو الحمدللہ اللہ تعالی مونږ تاسو باندې بیا یو احسان وکړو چې بیا خپل کتاب ته اوریدو او د بیانولو او بیا دغه د احکاماتو باندې د ځان د پویولو مونږ ته الله تعالی وخت راکو دا د الله احسان دی نیکی او بدی د چا په لاس کې نه وي. الله چا لپاره نیکی خوښه کی نو بیا الله تعالی د نیکی توفیق ورکړي او څوک چې الله تعالی خپل نیکی لپاره خپل دین لپاره قرآن لپاره خوښ نه کی نو بیا الله تعالی خپل کتاب ته یا خپل کور ته یا خپل دین ته هغه کس نه راغواړي. دا تاسو باندې الله تعالی احسان دی. الحمدلله دا الله شکریا ادا کول پکار دي. د نننی درس شروع نمخ کی پرونی درس کې یو دوا وضاحتونه کومه چې هغه ضروري دي ډېر زیات زنانو ته خاص درخواست ته چې هغه توجه کړي دې خبره ته. پرون چونکې درس کې د نرانو او د زنانو احکاماتو او حکم داو چې وعاشروهن بالمعروف تاسو دې زنانو سره په ښې طریقې سره زندگی تیروئ معاشره ښه تیروئ. هغه بنیاد باندې ما د انسان نر یعنی انسان به حیثیت نر مرد رجال د هغه بنیادی حیثیت خودو او د زنانه بنیادی حیثیت یا ذمہ داری یا فرض منصبی مې خدا کو چونکه وخت مختصر وی احکامات ډیر زیات وی احکامات او نبیات ما بیا چې د کم دو شیونو تاسو ته تیار کړی وی داغیم ډیر زیات اهمیت دی خودمره کم وخت پاتې شي چې زر ځان ته نخلاص کما دا وخت کمی په بنیاد کني ورسته احکامات کمیږي تاسو به داغه په مزه ان شاء الله بیا پوي شي ان شاء الله شرف کوي چې هغه کې څومره مزه ده. بهر حال بنیادی طور باندې ما هغه حکم دا بیان کړو کاغه کې تیزی د وجنه څخه کمه یا زیاتې شوی وي. الحمدلله زموږ په دې درس کې دا سپوهان ډاکټران او مشران ناس دي چې هغه وړه خبره نوٹ کوي هم او بیا موږ تر عمر سید الله تعالی موږ تاسو باندې احسان ډېر زیات احسان دی. الله تعالی دا الله شکریا او دا غیم شکریا ادا کوو. هغه حکم ما بنیادی طور باندې د نر هغه مقام او خود چې کم الله تعالی ورکړی دی. نر ته الله تعالی مقام د خلافت ورکړی دی ذمہ داری د خلافت ورکړی ده. سورۃ بقره کې الله تعالی فرمایي هر کله چې اولی رب دیتا انی جاعل فی الارض خلیفہ زبزمکه کې پیدا کومه خلیفہ او دا خلافت ذمہ داری دا د نر ده. خلافت ذمہ داری دا د نر ده دی په پوره کوي. خلافت ذمہ داری د الله نیابت ذمہ داری دې سره د یو ملګری او یو د معاون او د سکون ورکولو لپاره د عمدې د جنس نه یو جوړه پکار و. هغه ورته الله تعالی خدای پیدا وکړه. د خدای ذمہ داری د نر ذمہ داری په مقابله کې بدله ده. د هغه ذمہ داری خپل خاوند ته سکون ورکول دي. خلافت قائم کول دا د خدای ذمہ داری نه ده. نه هغه خلیفہ جوړېدای شي نه د خلافت ذمہ داری او یا د معاشرت او د معاش د ذمہ داری په خدای باندې نشته. د هغه خپل ذمہ داران دي. فرض منصبی د در په مقابله کې د هغه بدله ده. د کور بچو خاوند تابعداري حفاظت وغیرہ د ذمہ داریان دي. د هغه زنانه او د سرو خپل ذمہ داریان دي. فکسان چې یو ځای اوسي یو بخامخ مشري رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث ته تاسو چې وکاسان سفر کوي
یو پکې مشر کوي. نو دا د ژوند سفر د دې بنیادی اکای خدا او خاوند دی. د دې د ژوند سفر مشر دا به خاوند ته د دې مشرولی حاصلې. معاملات او فیصله دا به خاوند کوي، خدا به نه کوي. خدا د دې په مقابله کې په معاملاتو هغه نه پوهیږي لکه څومره چې سړی پوهیږي. دا خپلې مجبوریانې کمزوریانې دي او د سړي خپلې ذمہ داریانې دي. نو الرجال قوامون، قوام د قیام نه دی. دا چې کله معنوي لحاظ تراشي نو دې مطلب دا دی چې مشرولی، ذمہ داری، معاملات او فیصله اخیری اختیار به خاوند سره وي. د دې مطلب دا نه چې کني خدا به په مشورې کې هم نشریکيږي او داغه ذمہ داری هم نشتا او داغه کار هم نشتا وغیرہ وغیرہ. نه داغه خپل ذمہ داریان دي. خو چون کې وخت مختصر وي تفصیلی درس خداوینا نو دې وجنه جلدی کې دومره بیان شي. هغه باندې ما تاسو په یولې چې د زنانو ته خاص کر د خپل ذمہ داری احساس وشي چې د الله طرف نه ته ذمہ دار ده. صحیح دا یو خبره شو. دویمه پرون درس کې د زنا خبره و. زنا بالجبر. قران کریم کې 3 آیتونه دي او 3 آیتونو کې د څلورو گواهانو الله حکم کړی دی. کچېری څلور گواهان پیش نکړل شي نو دا کم سړی چې الزام لګول دی د لپاره به بیا سزا وي اتیا کوړي او عدالت کې بده پښکی کې هم داسې چې ما دا خدا اوسره داسې لیدلیو لکه پستانه کې چتار یا کوهی کې لکه چې پلټه وی زنانه سره تیاته وشو. هغه لپاره بیا اسلامی نظریات کونسل مولانا محمد شیرانی د هغه مشر دی. 2013 کې هغه څه فیصله کړې دي. هغه نه مخکې هم شوی وي د جنرال مخکې چې کوم جنرالان کې شوی دی هغه په وړاندې او د ضیاء الحق په وخت کې او اوس یو وکاله مخکې هغه د آلات په بنیاد باندې د دې تحقیق ته ضمن شهادت درجه ورکړې ده. ضمن شهادت ځکه چې دی باندې دا فیصله خو کېدلی شي چې دې جنۍ سره بدکاری شوې ده، خو دا فیصله نشي کېدلی چې آیا دا بالجبر ده او که بالرضا ده. ډي ان اے وغیرہ یا نور آلات هغه سره. نو دې بنیاد باندې بیا مغرب خاص کر BBC وغیرہ ډېر زیاته پروپاګاندا وکړه. او بدقسمتي زمونږ دا ده چې یو طرف ته هغه د خدو د احتیاط د حقونو ډېر زیاتې بلند باندې دعوی کوي، بل طرف ته چې کله موږ وایو چې بځای او بغیر د دلیل نه سزا نه ورکو یا ورکولای نشو یا پکار نه دی وغیرہ یا هغه باندې اعتراض وي. د دې باندې لمبا چوڑا اعتراض شوی دی. خو په هر حال د ډي ان اے وغیرہ یا د آلات په بنیاد باندې دا گواهی په ځای بلکې دا د عدالت د قاضي د هغه د تعزیر وای او دا تعزیر هغه ضمنی په بنیاد ضمنی شهادت کې اغستې شي، بنیادی شهادت کې نشي اغستلې. تفصیلی بحث ته تفصیلی خبره ده. دومره لږ وخت کې دومره ډېر احکاماتو کې د خبرې وضاحت کیږي نه. نو دومره تاسو په دې باندې پوره یې چې دا فیصله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې باقاعده راغلی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څلورو گواهانو د نفش کېدو په بنیاد باندې د رجم سزا یا نور سزا ورکړې نه ده. هغه وجه دا ده چې گواهی هغه څه پوره شوی نه ده. په هر حال یو اختلافي مسله ده. الحمدلله چې دومره توجه شوله د هغې توجه په بنیاد باندې مختصر ما خبره وکړله. کوشش کوم چې احکامات ما تاسو ته لیکلي دي تفصیل سره لږ لږ دی بیان شي خو چې تاسو به پوه شئ او اعتراض مکمل ملاو شي. بیا هم که تاسو ته اعتراض وي سوال وي لکه چې بعض حنفیان بعض سلفیان اهل حدیث وغیرہ دا غي په ذهن کې څه خبره دي زما راي به ان شاء الله د حدیث مطابق کوشش کول وي. خو بیا هم تاسو ما ته ویلې هم شي کاغذ باندې لیکل شي. تفصیلی درس مونږه په 6 کې کوو هلته مراتل شي هغه مونږه روغ ورځ باندې د 3 غنټو کې سره 2 یا 3 آیتونه وایو او الحمدلله خو تفصیل سره وایو. که الله د رجینه بعد توفیق راکړو
او یو خدای را کړو الله تعالی د قرآن بیانولو نو بیا به دا ټول تفصیل سره ان شاء الله بیانوو. نن احکاماتو کې ټولنا اول یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. دینه مخکې نشه حرام نه و، نشه کې به منځونه کېدل، الله نشه حراموي او د نشه حرامېدل تدریجن کوي، تدریجن एकदम چې حرام شي بیا به خلق منلو ته تیار نشي. نو الله د حکمت په بنیاد باندې نشه ورو منی کوي. اول حکم داو چې مون نشه حالت کې مکوي، کله چې تاسو نشه یې نو هغه وخت تاسو مون مکوي حتی تر هغه وخت پورې تعلمو چې تاسو پوه شئ ما تقولون چې تاسو وایي، چې تاسو وایي. علي رضی الله عنه مونږ کو قل یا ایها الکافرون تلاوت کو او هغه کې دا وایي چې مونږ هم د هغه عبادت کوو چې تاسو عبادت کوئ یا کافرو. نو غلطي وشوله، نشه کې نو دیو جن الله تعالی منع کړه چې نشه حالت کې وتا سمون نه کوي. یو مطلب دا دی. دویم مطلب د عمده حکم دا دی، کوشش کوم چې نن ورورو لږ احکامات بیان چې غوښ تاسو پوه شئ چې غلطي امکان پکې کمی. نور انسان دې غلطي خامخا کوي، الله دې موږ تاسو معافي وکړي. چې حتی تعلموا هغه وخت پورې مون مکوي چې تاسو پوهیږئ نه. بعض علماء اگر که تعداد کې کم دي او خبره ډیره زیاته مضبوطه او ډیره مدلله ده، هغه دا ده چې څومره پورې تاسو په منځ پوهیږئ نه امر پورې مونږ مکوئ. نو دې مطلب دا نه دی چې مونږ کوئ ما، دې مطلب دا دی چې د منځ په کولو د دې په قرائت او په تلاوت باندې کم از کم ځان پوهی کوي. لکه سحر مونږ بالجهر دی، ماښام بالجهر دی، ماسخوتن بالجهر دی، چې دومره ته پوهیږي چې زه وایم څه الله ما ته اورئ څه وایي الله تعالی ما ته څه احکامات ما ته راکړي. نو د دې حکم اصل مطلب دا دی چې ته په قرآن دومره خامخا ځان پوهی کا چې کم احکامات تا ته په مانځه کې امام صاحب یې تخپله بیانوي چې کم از کم تا ته د هغې اندازه وي چې الله ما ته څه وایي، چې دا باندې کم از کم اثر خو کوي که نه، کم از کم اثر خو کوي تا ته. ولا جنبا الا عابر سبیل حتی تغتسلوا. کله چې تاسو جنابت کې یې کوروالی نه راغلی یې هغه وخت پورې به بیا مونږ نه کوئ تر څو پورې چې تاسو غسل نه یې کړئ، لمبلې به نه وي. او لمبلو دپاره خوله او پوزې کې اوبه اچول، هغې نه بعد بیا په ټول جسم باندې اوبه بهول. دا کم از کم خبره ده. طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وه چې حکم دې زده یې کوي چې د غسل به کوو نو لاسونه، اندام، خوله، پوزه، مخ، لاسونه درې وارې به سر باندې اوبه واچولې، بیا به په سر کې مې داسې لاسونه ووهل چې جړونو ته اوبه لاړې شي. بیا ښي طرف، چپ طرف، مخې طرف، شا طرف، لږ هټ کې پښتې به بیا ووینځلې. دا به د هغه د غسل طریقه وه، کم به د جنابت نه و. ها که تاسو بیماران یئ او کنتم وان کنتم مرضى او على سفر، بیماری لمبلې نشي یا سفر کې یو بنشتا او یا راشي نو بیا دې وخت تاسو تیمم ووهئ. او جاء احد منکم من الغائط، غائط اصل کې لوی کندې ته ویل کېږي، لوی کندې، او دا اشاره ده د غټو بولونه پخانه، چونکه خلک بتلل بهر ته لکه موږ اوس هم وایو بهر ته، نو چې بهر نه راشي پخانه دې کړې وي نو بیا به اودس خامخا کوي، بغیر د اودس نه به مونځ نه کوي، بغیر د اودس نه مونځ نه کوي. او لامستم النساء، یا تاسو ښځو ته لاس لګولی وي. دلته لاس لګولو نه مراد جما ده، عام لګول مراد نه دي، ځکه چې صرف ښځې سره لاس لګولو باندې اودس نه ماتېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شپې تهجد ته پاڅېدو، عائشه رضی الله تعالی عنها زموږ ستاسو مور په مخې ته پراته وه چې کله به سجده لګوله کمرې خو وړې وي نو داسې په پنډو به یې ورته لاس کېښوده، نو عایشې به پنډې ټولې کړې یا به لږه یو خواته شوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به سجده وکړله، بیا به چې کله پاڅېدو عایشې رضی الله تعالی عنها به بیا خپې اوږدې کړې، بیا به چې هغه سجده کوله بیا به ورته لاس داسې کېښوده، نو په دې باندې ټچ کېدو یوازې ټچ کېدو باندې اودس نه ماتېږي.
همدارنګ پروژې کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل باز بیبیانو موسی کس اغسره په دې باندې او د سمتیږي نه دینه مراد کورواله لري کله چې کورواله او کلام دی به هغه نه بعد بیا ته او د هغه نه بعد مونږ کولای شي اسې به مونږ نه کوي کچېره وبنئ مریض بیماری سفر کې نو اوبنه ملاویږي یا سفر کې یا اوبه نقصان در ترسي نو بیا تاسو تیمم کوي سعیدن په خاورې طیبا په پاکه باندې یو واری مجاهدین راغلل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله مونږ په پلانې سره په سر باندې زخمی شوی وو او هغه باندې او د سوا وختو مونږ نه پښتنه وکړه چې ولامبم نو موږ ورته چې خامخا ولامبا او د سوا وخته نو هغه ولامبل او د لامبلو په نتیجه کې هغه شهید شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ته په دعا د غصې اظهار وکړو چې تاسو لپاره خدای ته د لامبلو حکم نه وکړ دې بیمارو ته تیمم وکړو تیمم عمار رضی الله تعالی عنہ ته چې کله دا حکم ملاو شو نو داسې پټی کې ورغړېدو پټی کې دا ټول خاورې داسې په ځان باندې راړولې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طریقه خدا چې دا طریقه نه ده صفا خاورې باندې بداسې لاس اوهي خاور نه وي صادر خسته وغیرہ چې باندې خاور وي بیا لاس وڅنډې یو واری مخ باندې او یو واری په یو لاس یو واری په لاس باندې راکګه معمولی مسلکی اختلاف پکشتا چې درې واری یا یو واری بخاری شریف حدیث کې یو واری دي فامسحوا بوجوهکم مخ باندې لاسونه راکاږئ و ایدیکم په لاسونه باندې ان الله کان غفور رحیم الله معافی کوونکی مهربان دی صاحب ذهن کې به صفائی احساس واچي خیر دې کو بنوي تیمم وکړه بیا الله فرمایي بخاری شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې کله وبنوي نو موږ په خاورې دا پاکیدون کې دي همدارنګه حدیث په مسلم شریف کې هم ذکر شوی دی آیت نمبر 48 آیت نمبر 48 ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله شرک نه بخي الله شرک نه بخي شرک باندې ما تاسو ته بیل تقریر ان شاء الله لیکلې ده هغه به تاسو خپل موکې کې کومه چې شرک وایي څه ده تو الله سره شریک ول په اولوہیت کې ربوبیت کې اسماء او صفات کې هغه په ذات کې عبادتو کې په هر صورت کې چې دا شرک شو الله وایي دا نه بخما نه علاوه هر ګناه چې ما خوښ شي هغه بخما ورپسې حکم دی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اے مسلمانانو امانتونه خپل اهل ته ورسوي عام امانت مراد ده يهوديانو به امانتونه رسولنا مسلمانانو ته الله حکم کوي چې هر امانت که پیسې دي که خبره ده که اوټ ده که مشروالی ده او که وغیره وغیره دا به خپل اهل ته ورکوي دا به اهل ته ورکوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منافق درې نشانات بیان کړی دي هغه کې یو نشان دا ده چې د امانت کې خیانت کوي نو مسلمانې امانت کې خیانت نه کوي بعض خلک دا آیت صرف مشرولۍ لپاره اگر که صرف مشرولۍ خبره هم پکې دې کې موجوده ده ځکه چې ځان د الله طرف نه امانت ده یو غټ بار ده د الله طرف نه ذمہ داری ده سورۃ احزاب کې د دې تفصیل ده هغه په خپل ځای کې راشي خو به هر حال هر هغه شی چې دا سره امانت ده او ته حقدار پیژنې او یا تاسو معلوم ده خپل امانت هغه ته ورکړي غني دا نشان د منافق دی یا الله تعالی فرمایي الله بهترین نصیحت کوي تاسو ته هغه اوریدون کې او پوي دی یا ورپسې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا رسوله واولی الامر منکم اے مؤمنانو الله خبر ومنئ رسول خبر ومنئ اجتماعی معاملاتو کې د خپل امیر خبره ومنئ امیر څوک مراد دی ټول مفسرین په دې اجماع ده کوم چې ستا سیاسی بنیاد باندې یا اجتماعی معاملاتو کې چې کوم ستا امیر دی هغه تا جوړ کړی
بچا ہونے کرے دا آگے حکم منل دا دا اللہ طرفنا دا باندے لازم دی فرض دی لازمن بے منے لازمن بے منے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ خود لیدا لا طاعت اطاعت نشتا فی معصیت اللہ بنا فرمانی دا اللہ کی. کستا امیر تا دا سے حکم در کئی چې دا اللہ حکم پہ ماتی گی یا دا رسول اللہ حکم پہ ماتی گی جے بھی نہ منے جے بھی نہ منے کدین علاوی نبی بے خام خامنے کتا جو پخپلو کی جگڑ شوا چې دا کر صحیح دے او کدا صحیح دے نو فردوه الاللہ نو بیا واغ حکم اللہ او اللہ رسول تا براوڑی او بیا واغینا بعد اوس پدے کے احکامات تیر دی وہ مختصر دے چې مونږ به امیر سره څه کوو بیا کار به څه وي د دې امیر نو د دې امیر کار دا نه دی د دې ساده مثال در کوم مونږ دا جمعات ته مثلا دا جمعات مونږ خوښ نه دی کوک دی څنګه دی دیوالونه خنه دي شرع ابونه دي مثلا اوس مونږ دنه ښه جمعات جوړو او دې جمعات ښه جوړولو نه مخکې مونږ خبره وکړله چې جمعات خنه دی یو دې څلور چې نوجوانان راپاتېدل کلس چې دا جمعات یې وران کړو مونږ سره نن نورې پیسې شته نه مونږ دته چانده کړې ده نه مونږ د لپاره څه کار کړی دی او جوړ جمعات مو وران کړو جماعت ګډ مونږ کې کوو هغه وران شو. نو حکم دا دی چې څومره پورې کم نظام لاندې ته موجود یې چې هغه نه بهترین نظام جوړولی نشي هغه نظام به نه ورانوي. هغې نظام کې د الله د احکاماتو د تربیت د خلکو د اصلاح په بنیاد باندې به کار کوي وخت به ورکوي خلک به جمع کوي څومره طاقت تا تعالی درکړي نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې موجودې دي مکې باندې ورشه 8,000 کسان به در سره وي 4 کسان پکې مړه نه شول مکه ټوله فتح شوله هغې نه مخکې دعوت رسوه جهاد تیارې کوه خلق پویاوه الله احکامات خیا هغه حکم دی چا ما منا چې هغه د الله تعالی د رسول په خلاف کی واولی الامر منکم یوازې سیاسي مشران نه ستا د کور د انغرین واخله محلي جماعت اجتماعي نظام کاغه جماعت اسلامی دی کاغه بل دی دا اجتماعي معاملات دي هلته چې تاسو امیر مقرر کړی دی دا حکم منل دا د الله حکم دی دا به خامخا منئ کدا تور ولې نه وي کدا تا خوښه ولې نه وي کته خفه ولې نه وي الا دا چې الله او د الله رسول د حکم انکار نه وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي امیر د خوښي او کنه خوښ حکم منل دا د الله حکم دی. بخاری شریف حدیث دی. دا د جګړه راغله په یو معاملې کې خپل امیر سره نو الله او الله رسول په کتاب کې وګورئ چا خبره چې درسته وي هغه بیا ومنئ. آیت نمبر 16 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. طاغوت لفظ قرآن کریم کې اتکرت راغلی بدی درې قسمه ده یو ته فسق وایي یو ته کفر وایي یو ته طغیان وایي. طاغوت فسق دا هغه موږت ته ویل کېږي چې کوم سوري نه وتی وي خطرناک وي چا دشمن خو گزار کې ولګي. کفر چې انکار کړي معنا پرون شوی ده. طاغوت د طغیان نه ده حد نه اوریدونکی دا هغه شیطان قانون انسان نظام عدالت هر څه چې ده هغه چاته ویل کېږي چې خپل د الله خبره نه مني تام د الله خبره فنه منلو مجبوري زین نه منم سبې نه مني دته طاغوت وایي. اوس که د منا شیطان کوي که نظام کوي که سړی کوي یا ستا مخې ته جهاد څوک دی. موسی علیه السلام مخې ته فرعون رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ابو جهل ستا مخې ته چې څوک وي نو که تا نه مني نو الله وایي یعنی تا نه منې به هم نه د الله خبره زم نه منم او ته به هم نه منې ته به هم نه منې ځکه طاغوت وایي ځکه طاغوت وایي.
نو الله وایي ما دې ته حکم کړو چې تاسو به طاغوت نه انکار کوئ، د دې مقابله کې به الله خبره منئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ورسته سورته 63 نمبر آیت کې تاسو د سورته نساء وایي بیا غنبا تاسو حدیث واورئ. فلا وربک فلا فسنا وربک ما دې قسم ایستا تاتیر ضروري آیت ته ګورئ. منځ کې لږه تاسو توجه ګډوډه شوه، توجه لږه وکړئ، زنانان خاص کر او یا مسلمانانو مشرانو او بچو ډېر توجه وکړئ دې آیت ته، ډېر ضروري حکم دی دا. فلا وذا سن ده وربک او ستا په رب باندې قسم وي، الله په خپل قسم د تاکید لپاره خوري. دا ډېر ضروري خبره ده. خبره سره لا يؤمنون ایمان نه ده، مؤمن نه ده حتی تر هغه وخت پورې یحکموک چې تا فیصله کوونکې وګڼي فيما شجر بینهم فهغه معاملاتو کې چې جګړه کړې د خپلو کې یا خپلو کې اختلاف راغلی دی. ثم لا یجدو دیو نمومي فی انفسهم په خپلو زړونو کې حرجا تنګي مما قضیتا هغه چې تا فیصله وکړله ویسلموا تسلیما او دې ومني په پوره منلو سره. شان نزول کې د دې یو دی واقع دي، ایو واقعا حدیثو کې اگر که کمزوري ده او په یو دفعه مختصر اشاره در کومه چې عمر دې انتنو یو منافق فیصله کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله منلې نه و او دې قتل کړو، په دې باندې مسله جوړه شو. الله دا آیت نازل کو چې دا سره مؤمن نه و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبره منلې نه و. یو واقعه بلره هذا مسلم شریف تا او هغه کې شک شوبه نشته. یو انصاری د زبیر رضی الله تعالی عنہ سره په اوبو باندې جګړه راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فیصله راغله. زبیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور سویو امز ویو ترور سوی د بلاد د خور سویو د هغه پټیل کړو او د انصاری پټیل حقتاو دغه پټیل حقتاو اعتراض وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم زبیر ته ویلي رضی الله تعالی عنہ ته چې کله ستا پټی ته اوبه ورسي نو بیا اوبه پرېږده چې لاندې وي د ده سړي پټي ته اوبه لاړې شي. نو ده سړي وویلي چې یا رسول الله فیصله د ترور زوی باره کې وکړله، دا د ترور زوی و، څنګه دې داسې فیصله وکړله؟ نعوذ بالله من ذلک، نعوذ بالله. رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتراض وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم زبیر ته وویلي چې هغه وخت پورې اوبه پرېنږدي چې دې ونو دي تانو ته ونه خېږي. دې باندې دا آیت نازل شو. اوس دا آیت د زبیر رضی الله تعالی عنہ واقعا یا د عمر رضی الله تعالی عنہ واقعا هغه ته مکه دا د تاریخ کتاب جوړیږي. دا قرآن او قرآن د تاریخ کتاب نه دی، دا د هدایت کتاب دی. خپل ځان ته وګوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله کړې ده یوازې منل نه. فلا وربک ما د قسم استا پر رب باندې هغه مؤمن نه دی چې د رسول الله فیصله باندې ستا په سره کې تنګي راشي. صرف خو دې منله، خو زړه به خفه شو، زړه دې ونه منله. الله قسم خوړلې چې هغه مؤمن نه دی. ويسلم تسلیما او خزرنه پورا هر حالت کې ونه مني، دې بغیر د سره مؤمن نه دی. و د رسول الله فیصله وګوره، خپل شکل، خپل کور، ماحول، واده، خادي، بازار، سیاست، معیشت، کاروبار وغیرہ وغیرہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی سره برابر کا. اول دا وګوره چې مانی او کنه مانی، بیا چې کله مانی بیا دا وګوره چې زړه سره مانی کبه زړه مانی وغیرہ وغیرہ. هغه د خپل په دې باندې پوهیږي. ومن یطیع رسول آیت نمبر 69 څوک چې پیروي وکړي، ومن یطیع الله څوک چې د الله خبره ومني والرسول او داغه خبره ومني فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. عزتمندو تاسو په سورۃ فاتحه کې یو آیت لولای انعمت علیهم، اے من دلالو خی انعمت چې تا په انعام کړی دی علیهم په
باندې آیت سلو لیکا اے اللہ منتد او خلق لار اخی انعمت علیہم چتاب انعام کرے لے نو انعام پچا کرے لے آغاز صورت نساء آیت نمبر 69 کی تستمال کرے لے آغادات سلور کسان دی منگا و صورت فاتحی کی ہمدک دعا کہوں چالا منتلار اخی تچا من النبیین دا پیغمبرانو والصدیقین دا رشدین خلقو والشهداء دا شهیدانو والصالحین او دا نکانو خلقو منتا دا دی سلور خلقو لارو خی دا پیغمبرانو نکانو رشدیا وینکو او دا شهیدانو یو مطلب او مراد خدا دے یو مطلب او مرادات ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت کو رشبے وغیرہ بھی اتیارہ ولی دروش پہ خدمت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا خدمت نا متاثر ہو او بدل ورکول غواری پیغمبر دے جو اتنا پختنہ کئی او غورت غواری و یا رسول اللہ تاثر ملگرتے غوراما چی قیامت کی تاثر ہے یہ پختنہ کا نوز غواری وی تاثر ملگرتے غوراما یہ پختنہ کا نوز غواری وی تاثر ملگرتے غوراما و اے ربیہ ما سرا فسجدوں کے ملگرتیاں کا یعنی سجدے نہیں کہا قیامت کے بما سرائیں سورہ ادا حدیث مسلم شریف کی رہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محبت مبارے کے فرمائی اور دا بخاری شریف حدیث تے چاچی چاہ سر مینوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل خی چاچی چاہ سر مینوی قیامت پورتے وہ دا آگئی سر پاسی گی قیامت بولے دے باغی سرپاتی صحابہ کرامو قیامت بارے کے ذکر کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پختنہ اکڑا سوئی سبیستے وہ قیامت بارے کے خبر کہو وہ قیامت ذکر کوئی تحریم کرے وہ رسول اللہ نور تحرے خمگنے کرے خدا سرموٹے ربینہ دا وہ رہی چاچی چاہ سرمینہ دی قیامت بولے دے باغی سر رپاتی گی قیامت بولے دے باغی سر رپاتی گی منگا تاسو خو چې امریکن کوالټي ملاو شي او وغیرہ خبر بیا وکړي هغه ته موږ خوایو ورته ورپسې الله تعالی فرمایي آیت نمبر 71 کې یا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا اے مسلمانانو خپل اسلحه او د بچاو سامان خپل ځان سره واخلئ وروانه بلوزئ او کټول په ځای باندې وسی نفیر عام دا امیر حکم کوي د جهاد لپاره کاغذ تاسو ټولي کې استئ او کاغذ تاسو ټول په ځای استئ خود اصله تنظیم وکوي دې باندې کې یو واقعیت تاسو بیانوم هغه واقعیت ان شاء الله دې آیات باندې موږ پوهیږو اسرائیل حکومت چې کوم ده د دې مخکې یو وزیر اعظم و هغه وزیر اعظم نه چا پښتنه وکړه د اسرائیل باره کې دا کوم چې اسرائیل له شام او فلسطین کې حکومت ده يهود نو هغه ورته ویلي چې زما حکومت مضبوط ده او دا څنګه نه ولې نشي او دا چل ما د رسول الله نه ذکر ده دا د حکومت د مضبوطی چل ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ذکر ده تاسو به خبرنا وای هغه څنګه وای کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو پیسې په میراث کې نه پرې خو دي زمکه په میراث کې نه پرې خو دي پر شي نو خو په هغه کمرې کې نه توري وي نه توري وي دا په کمرې کې ایو روایت کې و توري ما پلاو کړی دي و توري وي هغه د قوم ته په میراث کې اسلحه پرې خو دي دا قوم سره چې اسلحه وي تربیت د اصلي نران نرتوب ورکیوی دا قوم بیا څوک وهلی نشي او قوم چې ګړې او بیزي وي او جهاد سره مینه او شوق نه او جهاد لپاره متحرک یا محرک قرآن دی قرآن سره نه وي نو بیا د سرو ګډو بیزو یو شپون کې وي کدی خو یې راکاږي او کدی خو یې راکاږي هغه کې بیا غیرت نه وي نو دی وجه نه الله فرمایي
تاسو پکار دی چې دې طرف ته توجه کوئ یا مسلمانانو د حیثیت مسلمان کېدای شي الله تعالی دا هنن سبا موږ دلته ناست یو که تاسو کې الله تعالی یو خالد بن ولید یا محمد بن قاسم را پیدا وکړي نو چې دې احکاماتو نه خبري هغه به د احکامات یا په تور نظام به بیا نافذ کوي. بیا فرمایي آیت نمبر 74 کې فلیقاتل فی سبیل الله فکار د چودي جنگي کې د الله په لار کې او کسانو سره چې دنیا ته اهمیت ورکړي دي په مقابله د آخرت کې نو څوک چې بیا جګړه کوي نو دې به یا مړ شي یا به غالب شي. الله وایي فور صورتونو کې اجر ورکوما چې دنیا ته ترغیب ورکړي لري ترجیح د آخرت په مقابله کې دې سره جهاد وکړي نو الله به تاسو ته دې اجر درکړي. بیا آیت نمبر 75 کې فرمایي دا 75 نمبر آیت چې واوري لکھ پل مخیتا برما مخیتا کئی برما فلسطین شام کشمیر وغیرہ نسوا برما دے اگر دیکھیں اگر حالاتی فدی حالاتو کتاب ستا اللہ ہوئی اگر وورا وما لکم او تشوی دی پتاسو نچلنے ولی سبلا وحلی ای لا تقاتلونا چتاسو جگر نکوئی فی سبیل اللہ دا اللہ پلارہ کے والمستضعفین او کمزوری من الرجال دا سرونا والنساء او دا زنانونا والولدان دا معشمانونا الذین اغا معشمان یا اغا بڑاگان یا اغا کمزوری یقولون چاگیوائی ربنا ایت منگا ربا اخرجنا منگا اباسی من هذه القرية الظالم اهلها دغه ظالم کلی ولونا چې دا ظلم کوي په مونږه وښني مونږه قتل کوي مونږه ماشومان زمونږه مشران زمونږه په ظلم سره وجعل لنا من لدنك یا الله جوړ کې مونږه د پاره د خپل طرفنا وليا یو دوست وجعل لنا او جوړ کې مونږه من لدنك د خپل طرفنا نصيرا مدد کوونکې ذات وعده دا غي او مونږه خیرات مونږ نبي چې ورنشو دا خو دعوت خو سنت ده او چې قبول نه کړه دومره ګناه نه دي کوم شک نشته خو چې کله دا خبره ده هم دا خبره ډېر خبرې داسې دي چې مونږ حکومتونه نه مانی خو چې کله ما اوسه په شان دي عوام را پاتې او هغه بنیاد باندې هغه قربانيان ورکی غټه فیصله بیا وکي غټه فیصله بیا وشي او موږ خو خبرم نه شلته ده ډېر خلکو ته پختنم کې دا بربه چرته ده او یا چلته ده یا دا وغیرہ په نور ځایونو کې نو بیا الله تعالی فرمایي الذين امنوا هغه کسان چې مؤمنان دي هغه به جګړه کوي د الله په لار کې او کم کل خلک چې کافر دي دا به جګړه کوي د شیطان په لار کې بس او ځایږي یا مسلمانانو د شیطان ملګرو سره ان قید شیطان کان ضعیفا چل د شیطان کمزور دی داغه چلونو داغه اسلحه داغه ساينس او ټیکنالوژي داغه د آلات او حالاتنا مګبراري گئی الله وې د سره ان قید شیطان کان ضعیفا شیطان چل کمزور دی جنالتی په جنالاتو کې پروپاګاندا یو لوی اسلحه ده پروپاګاندا لکه چې جګړه کړي یا فوج کې پاتې شي هغه بیا په دې خبرې پوهیږي نو دې پروپاګاندا باره کې یو حکم ده ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك فيتطاع دا آیت غنه وستو ده ما توجه تاسو ته غلطه درکړه اول دې معنا څه کوي دا منافق په باره کې ده هر کله چې دا منافقین ته تراشي او بیا وایي مونږه ومنله او چې کله بیا کور ته راشي بیتا د بیت نه کور نه دا ټکه د پات نه جوړ دی کوم نه کې چې شپه کېږي یا ستاسو خبرو په خلاف مشورې کوي او د نه منلو فیصله کوي نو داسې منافقین هم شته نو فاعرض عنهم داسې خلکو نه مخ واړوه وتوکل علی الله باندې ځان وسپاره وکفا بالله وکیلا او الله کا اساس مددگار دی کله چې تا په قران باندې تاسو ته وایم دې ته اوس بیا
هغه توجه ورکړئ چې کله تاسو ته یقین نه او یاد ساتئ یقین په تدبر سره راځي قرآن باندې یقین تدبر سره راځي سوچ او فکر سره صرف ثواب د پاره تلاوت کوا منډه وها پیره کوا هلا دې سره یقین نه جوړیږي چې کله تدبر کوي نو دا په قرآن باندې بیا یقین جوړیږي نو چې کله دې یقین جوړ شي نو احکامات د طبيعت سره لګي نو دا کار وجود کې منافقین کو نو با منافقین ته الله تعالی فرمایي افلا يتدبرون القرآن دې قرآن کې تدبر نه کوي دې سوچ سمجھ نه کوي دې په دې ایتونو باندې غور نه کوي چې مطلب دا مراد او دا معنا او دا حکم د چا لپاره دی او څنګه دی ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کدا الله نه علاوه دا قرآن د بل چا طرف نه وي نو دای په دې کې ډېر اختلاف مندل وي نو دا خدای ته تدبر سره په پته لګي چې دا څه ایتونه واوري نو دا د سوال بخيږي دلته وای دا څه کوه دلته وای چې اسه کوه دلته وای مرګه دلته وای مېمړه دلته وای جهاد کوه دلته وای جهاد مکوه نو کشمکش کې بوي چې دا څنګه احکامات دي او چې کله په ټول قرآن تدبر کوي یو آیات بل سره تاری نو بیا ته پته لګي یو ساده وته مثال درکوم دغه ساده مثال او دا د منور کومه تاسو به ان شاء الله باغې پوه شئ جون میاشته ده ګرمي ده د پکی او د ایسی دا خبره ما زکای پکی ولګوا ایسی ولګوا علا بارانو کې موسم یخ کې ډېر ګرمي ده دا موسم کومه خبره کاو کنه او دې کې زه تاسو په تور استاد حکم درکوم پکی ولګوي ایسی ولګوي ګرمي مو نشي اوس میاشته د جنوري ده او جنوري کې زه تاسو حکم درکوم او ته وایي چې ما ته استاد ویلو چې پکی ولګوا او ته لګي پکې لګي دا چې استاد تاسو ته پکې حکم کړی دی نو دا تاسو پته نشته چې دا پکې حکم وجود کې او جنوري لپاره څه حکم دی جنوري لپاره خو د کمبل او د برستانه حکم دی او د ایټالو د کیس حکم دی نو چې کله تاسو ټول معلومات نه او دا ځان په دې حالاتو کوئی کړی نه نو تاسو به بیا شک او شبهه پروزي او اعتراض به بیا په خپل استاد کوي نو استاد خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او لا تلون کې خو الله تعالی نو چې تدبر دې نه نو به ودا سي اعتراضونه تعالی سترازي نو دې وجه نه ټول قرآن وایا او دې په تدبر کوا او صلی الله د جنگ زمانه هغه پروپاګاندا باندې کې خبره کوي هغه حکم دار حکم واورا تاسو ته موضوع کې لیکل دي چې کله د جنگ حالات دي او جنگ حالاتو کې یو خبر راغله د دشمن طرفنا انا وی وهل انا کله وهلا مړکل زېونیو دا چې جهاد کوي په دې خبرې کوي نو رسول الله تعالی په دې آیت کې فرمایي آیت نمبر 83 کې مې خوروي دا چې خبرې مخوروي ته پټه کوي دا خبرې تاسو الله ته پیغمبر ته او خپل امیرانو ته او خلقو ته یستنبتونه انستباد کوینا اوبر وستانو ته ویل کیږي کوینا چې اوبر او باسي کوی کنده زلمبري یو بته راوځي موږ خپل شبي کې ورته وایو تجزیه نگار وهان بشران نو کدا څه خبرې دغه خلقو ته وسپاري نو عام خلقو کې به د خوف او د یاره فضا نه پیدا کیږي دغه رسول واقعي چې وشوله یو څلور پنځه میاشتې مخکې څومره لوی خوف پیدا وشو او دا دشمن امریکا اسرائیل او هندوستان خاص کر هغه د غواړي چې د مسلمانانو په دې ځایونو کې نه خوفي او دا خوف دا د جنگ لپاره د شکست 50% نه زیاته اسلحه ده دا چې جګړه کوي هغه بیا په دې پوهیږي نو دې وجینا څه خبرې خوروي ما حدیث واوري رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي کفا بالمرء کذبا یو سړي لپاره دا ډېر کافی نه دا خبره چې دې ته روغتون دی دا چې هغه خوراکي هغه خبره چې
چې اورېدلي خبره وایي نه او بس خورئ او یو څو کاله مخکې شپې که تاسو ته یاد وي اله زلزله راځي او خلک کورونه نه موتل کلو نه موتل او فلاني نه موتل او زلزله روانه ده او زلزله راځي وغیره دا ډېرې واقعي نو الله وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خبره واوري تحقیق نه کوي څه ته رسي الله وایي دروغجن کېدو لپاره دومره خبره کافي ده مطلب دا چې ته دروغجن بیا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دروغجن ویلي آیت نمبر 84 محرض المؤمنین مؤمنان په جګړه باندې تیار کا ترغیب ورکا ترتیب ورکا تربیت ورکا جهاد اهمیت وخیا نرتوب پکې پیدا وکا ځنې وګړي بيزيته ما جوړوا قران نو څنګه مو باسا چې دا دې کې کم کور کې جنرال وي دشمن پښتنه شي وتلې او کم کور کې چې نه نو بیا تاسو ته پته ده نو دا اصل الله ان يكف باس الذين كفروا الله به کافرو جګړه پتا سونه ایثار دا سختی به الله کم کی واذا حييتم بتحيه فحيوا احسن منها لفظ معنا حيوا ژوندۍ ته ویل کیږي عربو سلام کوو موږ پښتو کې څنګه وایو ستاره مشي الله دې مرشه په خیر راغلی خیر اوسې هغه الفاظ حياك الله بارك الله فيك وسپورم تقریبا دا الفاظ دي نو دی وجه لفظ الله حي او استعمال کړي دي معنی څه دا چې څوک دعا وکي نو ته بهتره جواب کې دعا کوا او معنی سلام دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عبداللہ بن مسعود احمد کی دا حدیث مسند احمد کے ذکر شوی دے چې ویلي السلام علیکم لس لکیا نشوی وعلیکم السلام ورحمت الله شل لکیا نشوی دا بهتر جواب شو کوي ویلي السلام علیکم ورحمت الله نتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نو دا تیرش لکیا نشوی او دې کې حکم څنګه دی په اصلا منها څه جواب ورکا او کني کم از کم دومره ورکا څومره چې سلام اچولې صحابه کرامو طریقه دا وا چې دې په بازار ته کسن وتل او یو بل باندې سلام اچو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سلام اچول دا د مسلمان یو بل باندې حق هم دی او دې سره مینه زیاتېږي او موږ راځو وګورنا چې اخلي همنا کول ولا باندې هم سلام هم دا رنګ به طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای دا چې لکسان دا دې پډېو واچي سور کسره دا دې په بغیر د سورلی نه چې باغې دی واچي او سلام جواب ورکول دا واجب دي او خامخا به کوي دغه وعده الله فرمایي چې دینه غواړي چې تاسو کافر شئ او چې کله کافر شئ نو یو شان دی بشئ نو قتل کوي دوی عمره کوي دوی چرته چې بیا مومي دا کافر ها هغه منافق چې تاسو سره معاهده کړی دا دا به درې څلور مختلف احکامات دي تاسو بیا جلدی دا په دې جلدی کې اسانه سره پوهیږئ نه او مختصر د تخیمه چې کله منافق معاهده کړی نو نه به مرکه تاسو سره سیمینه نو نه به مرکه هغه به حفاظت کوي دا سمر شو هغه قوم سره ستا معاهده ده هغه معاهده مطابق هغه ته دیت ورکړي او دا قتل خطا چې خدای کې دې مرکړې وي د امام ابو حنیفه په مسلک کې سلو خان بنتیوش یو کال بنتیوش د دوه کالو بنتیوش د درو کالو بنتیوش د څلور کالو یا دومره پیسې به ورکړي کله مسلمانی کچره دا کافرونه نه کافر ملکی اوسېږي نو دیت به نشتا ها یو حکم په هر حالت کې پتا باندې واجب دی اغستکا څنګه چې د شي ډاکټر یې دایره سره مرشي یا د روي دایره سره مرشي نو کفاره ورکړي خامخا او هغه کفاره څو میاشتې متصل رشیدي په دې کې یو حکم بلستکا سره شرابانه او ته به تیریږي او دوه کې سره مرکو دا قتل دی دا د
اولی الامر خبرونه منله مونږه منونه مونږه غوښتو چې 120 کې رواني هغه خو بیا په منډه ودی چا خو نه بل رواني وي هغه 120 کې وځه وغیرہ بهرحال دا رنګ دا ټول غلطیانې نو په میاشتې روشي دا کم از کم پتا باندې دي دین هغه د قتل باره کې خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن قتل نشي کولای قبل مؤمن نشان دي لا اله الا الله چې ویلي وي د قتل کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم مسلمان ته کنزل کول دا گناه ده فسق ده وقتاله کفر او دا غمر کول دا کفر ده او بیا فرمایي آیت نمبر 92 کی آیت نمبر 92 آیت نمبر 93 کی 93 کی ومن يقتل مؤمنا چاچه قتل کو یو مؤمن متعمدا فقصدن باندې فجزاؤه بدلت دو څلور صدقانی به ملاویږي چاچه مسلمان مړ کو څلور صدقانی فجزاؤه جهنم تبسی خالدا فيها همیشه به پکېوي وغضب الله تعالی غضبی په ولعنه او لعنت وکړي الله تعالی او دې لپاره وو دردناک او لوی عذاب دې سړي لپاره مؤمن څوک دی لا اله الا الله چې ویلي درې کسان څنګه مستثنا دي شادي شده زناکار قاتل او مرتد خو مرتد فیصله تا ته اختیار نه درکړي هغه اعلان کوي د مرتد کېدو چې زه مرتد شوم اسلام نه وخت یم لا اله الا الله نوما او اخر پیغمبر نه منم وغیرہ 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 رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عباس بخاری شریف کې د دې رائے ده چې د لپاره کله مسلمانی نو معافی نشته الله ورته معافی نه کوي ها زمونږ رائے داسې دي چې کله زړه معافی وغواړي نو امکان نشته چې الله یې معاف کړي او بیا مثال کې د بنی اسرائیل هغه سره پیش کړی دی چې هغه سل کسان مړ کړي وو او الله بیا هغه ته معافی وکړله ته اخلاص ته معافی وغواړي نو شاید چې الله یې معاف کړي یو څو احکامات پاتې کیږي وخت مختصر دی مفسدون معنا واورئ معنا ضروري ده مفسد نن ما تاسو لپاره بداور کړی دا قران کریم کې 50 کرته راغلی دی فساد لفظي معنا ده بیگار او تدې بهترین معنا کو قران کریم په آیاتونو کې ده خو لږ کې الله تعالی ماته توفیق راکړي چې تاسو پوهی کما چې الله پیدا کړی دي څنګه چې الله حکم ورکړی دی هغه مقام کې وساتي دې د اصلاح وایي هر حکم چې د الله او د رسول الله طریقې نه وایي د فساد وایي حکم د الله دا دی چې ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها زمکه کې فساد مکړه ورسره د اصلاح د دینا مختصر الله ته د الله درجه ورکی د الله درجه نه کماینا وما قدر الله حق قدره فرض خلق د الله قدر نه پیژندل رسول الله ته د رسول الله درجه ورکی څنګه به زیاتای هم نه چې الله دې جوړ کړي څنګه به کایما یې هم نه چې عام انسان دې جوړ کړي خپل امام ته د امام درجه ورکی کاغذ ته د نماز امام دی او قبل یو امام دی کله ته اوس ته درجه ساده باندې مثال درکم دا امام څخه منتمخه ته دی دویم رکعت باندې دا کینی نه او فاسدو دا به موږ څه کوو دلته تاسو که چې نشدینه کسان ولاړ دي موږ فتوا ورکو غلط وکړو امام څخه غلط شوی کوي منله وکي ونی کوي نه منله دریم رکعت وو کی گزبزه به دي ټول من خلکو من کې شروع شي الکه درې رکعت او شو الکه دوه نه الکه درې و نه درې و نه دوه نه درې ها امام صلی الله علیه وسلم خبره وشي امام څه په دې مطمئن کی چې غلطی دی وکړه درې رکعت او شول یا خو څلورم شریکه
طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لیدا او یا بیا وکا دغه طریقہ د هر امام د پاره د الله حکم دی چې کله غلطی کوي نو فتوا ورکوا چې نه مني نو اصلاح کوا چې بیا نه مني هر دل دې رکعت کوي اتحیات پکې نه کوي رکوع پکې نه کوي دې امام نه ځان خلاص کا بیا دا هغه امام راوړه چې د رسول الله په طریقې کوي داستا د هر امام د پاره دی خځې خپل مقام نربته نه جوړای سړي خپل مقام غلطه نه جوړای نربته نه جوړای ما ته سړي وایي چې دا سپېره دل خدای غپیږي نه ما دا خو سره خسپې نه ده سپې چې غپیږي نه څوک څه کوي سپېره بغیر غپېدو نه مزه نه کوي نو سپیکر غپېدل دي بهرحال هر چاته ونه بوټه امام سره قدر نظام بچه خپل مقام کې ساده چې دین خوځي ته فساد وایي او چې کله دې خوځاو دنیا کې به بیکار راځي الله وایي چې بتا د پاره امن نه امن بنئ وكون دې دی بارل یو آیت تلاوت کوما وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل لاوټونه موټونه وغیرہ چغاري وإذا چې کله مشران شي اول دتا ټول دریابونه او دادتا شروعګان کی او دا ټول ونی او دا خورونه دا د تدا کوم او بجلی به دومره ډیر شي او دا چې کله وای ورسیږي نو بیا نسل او فصل ټول تباہ کوي دا ولې داسې کیږي دا د فساد معنی ده دا تا مشرولی تا دا آغی مناسب سره استول نه ده نو څومره غلطی تا کړې دومره به تکلیف کړې څومره چې هغه کوي هغه به تکلیف کړي څومره چې بل چا کړی دا هغه به خوري څومره چې تا کړی دا په فساد کې هغه به کوي بهرحال آیتونه ډېر دي او سورۃ مائده 33 نمبر آیت کې د فساد لپاره سزا مقرره شوې ده چې کدا چې خلک تاسو کې پیدا شول چې فساد کو نو خلاص سبق په کټ کوي بدترینه سزا ور کوي قوم نه یو باسي څنګه بګار پیدا کوي بګار به نه پیدا کوي الله د نومونو نوم دی الحکیم حکیم حکمت نه او خیاطو ته ویل کیږي دانایی د هر چیز د هر یو شی پیدایش دا تقریبا فساد سره نشته دی دا لفظ خدا په متضاد باندې واخلا دا لفظ په تضاد باندې واخلا صحیح تکینه زه توای دا دغه متضاد واخلا تضاد باندې دا الله هر یو شی مبني بر حکمت دی قرآن رسول الله د قرآن زمانہ دستا زمانہ هغه احکامات رکوع سجده غوږ پوزه سترګې زمانې مخ ته وګوره لږه دا پوزه راته غټکه یا به څنګه ښکارمه سترګه څومره ښه شی دی خو دریمه راته ولګوه څومره بدبخت ښکارمه ونه ده څومره ښایسته ده جوړه کړې ده شینکي ده د دې شینکي په ځای که دا رنګ د دې ونو دا سره وی مونږ به تنګ شوي وی ساینس تحقیق کړی دی د دماغو او د سترګو آرام لپاره شینکي ډېره ضروري ده نو الله د ونو بوټو اکثر رنګونه او د اسمان رنګ انسان تبدیلي غواړي الله تبدیلي مختلف رنګونه غواړي همدغه رنګي ګلونه الله تعالی مختلف پیدا کوي په هر حال ټول نه ډېر د حکمت لفظ الله قرآن لپاره استعمال کړی دی نو د قرآن احکامات آیاتونه وخت نزول د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې هم برابر وو اوس هم برابر دی قیامت وخت کې هم برابر وي د الله هر فیصله مبني بر حکمت دی مبني بر حکمت دی او یو عجیب خبره ده تو خایمه په حکمت کې چې د الله یو تعارف دی عزیز وای زورور ته وای نو الله تعالی د حکیم نوم اکثر عزیز سره ذکر کړی دی اکثر عزیز سره ذکر کړی دی دې مطلب دا دی چې دا الله د دنیا د بادشاہانو په شان دی زورور نه دی بلکې دا
حکمت په بنیاد باندې د سره ورتیا ده د سزا د اجر د بدلی وخت مختصر دی کني دی یو حکیم باندې ما ودې کمزوره سره ډیر زیات خبره کولای شي الله دې مونږ تاسو په دې باندې الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك